چې بنیاد د خپلو بچو لوران یخیو نو کوشش کوئ الواد ته نیک بنیاد پرېږدئ خو الواد ته غلط بنیاد مه پرېږدئ بیا به تا ته قبر کې تکلیفي علماو لیکلی دي یو کسو سلیمۍ جوړه کړې وه هغه وفات شو نو بچی په خوب کې ولید نو بچی ته وایي وی ما ته د سلیمان ډیر تکلیف دی ځکه چې بنیاد ما یخیو هغه خو چلیږي وسو نو ما ته د قبر کې ډیر تکلیف دی دا سنیما ختمه کا هغه بچی خپلو ملګرو ته وی پلار مې خوب کې لیدلی هغه داسې وي نو ملګرو ورته وی څه دی خیال دی ختمه یې وی د سره یم نه ختمومه وی ولې وی چې پیسې دا اخیستې نو دته تکلیف نه و چې اوس یې پیسې ظالم نو دته په قبر کې تکلیف دی بیا خو چې ستا الواد لر کي که نه چې دا زما دپاره زما پلار او ورور خپل آخرت خراب کړی و چې زه نن د هغه آخرت آباد کم چې هغه ته په قبر کې تکلیف نه نو کم از کم الواد له نیک بنیاد ږدئ پلاره ته به نه ستا قبر ته به اجر در رسیږي ته د کور مشرې الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته دا الواد ستا تابع دی په خپل ژوندانه دی ته ووایه روټۍ په میز مه خورئ په درستخوانې خورئ دا د دواړو جهانو د سردار سنت دی مشره ته به مړې او ستا کور کې به په دې سنت باندې عمل کیږي اجر به درته نه در رسیږي نو دی به ول زر د اشکاری راوړي او د کور د ډیرې د پاسه به یې کیږي ته ورته وایې دا داسې چلو کو یاره پردو بیټکونو ته به تلل نو ما وی چې راشه دلته یې وله شروع که ښه دې وکړل نو چې بیا مړ شي نو وبینې بیا به د دې حالات وویني او بیا وسني الواده دا پسې خبرونه مبرونه ګوري بیا به ته وویني دا به ته نه یې که خیرې ته به بیا خبرونه ووینې یوازې نو دا بنیاد خپل الواد له مه ږدئ دا بنیاد ورله ولې نه ږدئ چې قرآنونه وله راوړي چې ماسخوتن تلاوت کوئ دا بنیاد ولې نه ږدئ د نیک سیز بنیاد کې ده چې سبا وفات او قبر ته د اجر در رسیږي چرته جماعت جوړ کا چرته مدرسه جوړه کا چرته د یو غریب په بچی باندې علم وکا د یو غریب په بچی چرته علم وکا چې سبا مړی او قبر ته د اجر در رسیږي چرته جماعت آباد کا جماعت له د رڼا انتظام وکا سبا به مړی او قبر ته به د اجر در رسیږي نو غلط بنیاد کې نه دی بیا به قبر کې ډیر تنگ راشي مزې به د الواد کوي او تکلیف پتاتی مونږ پلارانو ته وایو تاسو نن د حرام او د حلال تمیز نه کوئ او بچو له یې راجمع کوئ سبا به په قبر کې عذاب تا ته میلاویږي بچي ته خو نه میلاویږي سود خو تا کړی و په ناجایزه خو تا بچو له پیسې جمع کړې وي نن به پې مزې بچي کوي او په قبر کې به سبا تکلیف تاتی زه بار بار اکثر چې د ملیشه او د دوبۍ کسانې زه دوی ته وایم ډېر احتیاط کوئ ځکه تاسو پیسې ګټئ او دلته پې ټول کور مزې کوي او ای د ملیشه او د دوبۍ خاوند سبا به حساب تا سره کیږي حساب به تا سره کیږي او مزې پې نن ټول خلک کوي ولې د بل دپاره ځان ذمهوار پرېږدي نو قیامت کې به حساب الله تا سره بیا کوي نو بچو له لږه ګټه خو حلاله ګټه چې سپینه ګیره یو په بینک کې ناسي چې زما منافع شوې ده که نه ته ورته بابا څه کوې یاره منافع پسې راغلی یم او که دې ورته ووي چې سود دی نو راګرمیږي د پسې وایي دا خو منافع ده څنګه منافع ده وایي دې پې مخې ته کاروبار کوي که نه وایي دا منافع ده نو په سپینه ګیره بچو له منافع راوړي او سبا به قبر کې فأذنوا بحرب من الله دومره سخته ګناه چې د خپل مور سره په خانه کعبه کې زنا کول د دین هم سخته ګناه ده سودخوري او مشران باباګان پې اختی حدیث مبارک کې راځي چې کله بنده اویاو اتیاو کالو ته ورسی نو الله وی مال حیا راځي چې زه به دله په اور څنګه عذاب ورکوم نو بابا تاله حیا نه درځي چې الله ستا نه حیا کوي او تا کې حیا نشته بینک ته ځي او د منافع پیسې